وای بچیه که ته دې ځای نه کوره پورې ځې چېرته او په لاره کې د دنیا سپي دي او هر سپی تا پسې غاپي او تم په هر سپي پسې کاڼي رالې نو ته به سبا پورې هم کور ته ونه رسي خپل مقصد ته به سبا هم ونه رسي په کم سپی چې غاپي بس غاپي ته به خپل ځای ته ځان رسوي څو پورې چې خوله نه در اچولي هغې پورې توجه مه ورکوه چې کله یې خوله در واچوله او چکې لګوه بیا څه کوه بیا ځان بچ کوه خیال کوه ځان حفاظت هم واجب دی بیا نه پوهېږي په دې خبرو انسان چې کله په خپل مقصد پسې روان دی به د خلکو خبرو ته نه ګوري دی به د خلکو مذاقونو ته نه ګوري دی به د خلکو مسخرو ته نه ګوري دی به د خلکو غیبتونو ته چې په ده پورې کېږي پروپیګنډو ته هغې ته به نه ګوري دی به څه کوي هغه خپل ځای ته به ځان رسوي تاسو ته پته شته دا اوسۍ نه اوسۍ ډیر غزال په عربۍ کې ورته غزال چې چوت چوت ټوپونه وایي یا خو سویه یي که نه سویه نه اوسۍ هرن هغه چې کله د هغې دومره سپیډ دی که نه د ازمرینه د هغې څو چنده سیوا سپیډ دی د ازمرینه ماهرین دا وایي چې څو چنده د هغې سپیډ د ازمرینه سیوا دی او بیا هم ازمری هغه رانیسي دا ولې وایي ځکه چې هغه کله منډه وایي بې مقصده منډه وایي هغه دا ذهن کې نه چې زه به یو ځای ته ځان رسوم د هغې دا ذهن کې بار بار وروسته ګوري چې دا سړی راپسې دی څه به کي نه کله چې ته په خپل مقصد پسې روان یې بیا به اخوا دېخوا او شاته به نه ګوري سیده به روان یې دا به یاد ساتي ځان خیال دی نو که اوسۍ شاته چېرته نه کته ازمري چېرته هم دا نه شوه راټینګولی اوسۍ بار بار شاته ګوري اخوا دېخوا ګوري څه وشو رانږدې شو که رانږدې نه شو بس ګیر شي اخره حالانکې د هغې سپیډ څو ګنا سیوا دی څو چنده سیوا دی د ازمري د سپیډ نو دې ته به لږ خیال کوې ښه کله چې ته یو کار کوې مخکې به ځي مخکې بیا به شاته نه ګورې ښه البته دومره خبره ده چې خپل حیثیت په نه هېرې خپل حیثیت په نه هېرې ګوره یاد ساته ستا چې کوم حیثیت و مخکې او تا له اوس ته یو صاحب حیثیت انسان په معاشره کې لکه بیا ته د دعوت کار کې هر یو مقصد دی ستا خو چې ته هغې ته روان یې او ستا حیثیت ورځ ته ورځ چوتېږي نه خپل حیثیت په نه هېرېږو دا هم د قرآن مجید خلاف دی لږ خپل حیثیت ته به ګوري خپل حیثیت اب ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه دا ورته وایي چې اے نبی علیه صلات وسلام تعالی موږ یو حیثیت تر کړی دی اوسنی حیثیت ستا دا ډېر لوی حیثیت دی د دې نه مخکې چې ستا کم حیثیت و هغه حیثیت په ګورې نه هېرې کم صورت کوي صورت ضحا کې څه ورته الله جل شانه فرمایي اول ورته ماضي ور یادوي ماضي کم چې د مخکینه زندګي وه که نه الم یجدک یتیما فآوا اے نبی علیه السلام ته یتیم نه وي موږ له ځای درکړو ووجدك ضالا فهدى او ته خبره وي موږ له علم درکړو ووجدك عائلا فاغنى ته غریب وي موږ مالدار کړي څو احسانات او ماضي وته الله جل شانه ور یادوي څه انعامات او احسانات او د اوسنۍ حیثیت دا ورته وروسته بیانوي اول ورته څه بیانوي اول ورته خپله ماضي ور یادوي الم یجدک یتیما فآوا ته یتیم وي موږ له ځای درکړو ووجدك ضالا فهدى او ته څه وي ناخبره وي موږ له علم در ووجدك عائلا فاغنى ته غریب وي موږ مالدار کړي بادشاه اوس بادشاه په مدینه منوره کې د دې نه پس ورته څه وایي دا ستا هغه مخکینی حیثیت دی دا مه هېروه نو اوس چې دغه حیثیت ته نه هېرې نو فاما الیتیم فلا تقهر کم چې یتیم یې ګورې په هغه باندې غصې مه سړوه خپلې په یتیم باندې خپلې غصې فاما الیتیم فلا تقهر خپلې غصې مه ښایې یتیم ته ته یتیم یې موږ له ځای درکړی مخکې ورته ویل واما السائل فلا تنهر او سوالګری دله راشي نو سوالګری مه رټه واما بنعمت ربک فحدث تعالی موږ علم درکړی د الله دا احسان خلکو ته بیانوه نو انسان له پکار دی چې دی کله په خپل مقصد پسې روان وي دی به شاته نه ګوري په خپل حیثیت پم نه هېري دا یو خبره یاد ساتئ ځان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فرمایي وذکر به اوس د دغه خلکو دا خبرې پرې د خپل مقصد ته ځان رسوه او مقصد دا دی چې اعلاء کلمت الله د الله جل شانه کلمه د الله جل شانه دین هغه ټولو ادیانو د پاس چې د پیغمبر د راتګ مقصد مې ګوره یاد ساتئ د پیغمبر د راتګ مقصد صحیح ادای چې تمام دینونو باندې دین اسلام غالب شي والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله جل شانه پیغمبر د دې لپاره را لېږلی چې هغه د دین اسلام راولي په نور دینونو باندې سکی د پاسک نو ته دغه مقصد ته ځان رسوا او د دې د پروپاګاندا ته او د خبرو ته او د چې دا ټوکې مسخري کې دي ته مګورې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم
نو ته چې اوس نصیحت کې نیات ساته ځان سره ستا اول سیز بستا سي ستا بیس بسي ستا بنیاد بسي د کم ځای نه به شروع کې وذکر به قرآن مجید بستا بنیاد بستا سي قرآن